تراس شوي بعد الخير كده بقسم شو غزنا اوس مبارک سالا د خیر کی ست د ګردو دراتګ موږ ډیر شکریا ادا کوو لغزه ګرالاست خپل کې به ټیم مشترک کړی محمد صاحب چې دی په خانوزي کې واحد دا سړی دی چې د سپورتس خدمات سره جاموي تقریبا دا ټیم 15 کال کم سے کم ټیم کیږي د په خانوزي کې خپل مدد اپ لګیا دی دلته هر قسم سپورتس د سپورټي لکه نن چې د کم دا و اتلس ګیمونه انعقاد وکړي په دې کلب کې او د دې افتتاح وکړه دا د نن ورځ صدې نه کوي دا ګیمونه د ته 15 کال صدې کوي د نن ست وی درې ورځې مخکې هم ارچری له د ټیم راوستلی او کوچله چې د کلاړیان راغلی او دای راغلی ولو نو د ګیمو سره د محبت د وجې موږ د پښینه راغلی کله الله صاحب د کوچ ملګری راغلی دي چې د سره په خوشاله شرکت وکړو د خانوزي خلکو ته د خواست کوم چې د مولوی خان محمد صاحب د شایسته سوچ په د شایسته فکر کې د مدد وکړي تعاون سره وکړي کوپریشن سره وکړي الله زکریم الله کاکړ زمانوم دی زه د بلوچستان او شوکو په اسټیشن سره زما تعلق دی د شل د 2 کال څخه دا گیم کوم دا علاقه چې کومه ده زمج منیسټران د دا علاقې زه منونا په زړه ام ان ای دی او منیسټر چې کوم دی هغه اسپنجار کاکړ دی سره د زاړه منیسټر مولوی واحد صدیقی زه دا خلکو ته نن په ډاګه وایم چې د دا علاقې د نوجوان نسل او د علاقې د ترقی لپاره د کار وکړي کچېری کار نه کوي زه د دې خلاف هر قسم کاروایی کوم دا نن پر دا فون باندې زه دا یو اعلان کوم د دا کلب لپاره زه د دې خلاف عدالت هم زم زه د دې خلاف بیا پریس کانفرنس هم کوم زه د دې خلاف احتجاجونه هم کوم او کمی پیسې چې د 13 کال څخه تاسو خړلې دي منیسټر یې ک ام ان ای کاغه د پښتون د جمعیت د پارټي دي کاغه د اسپنیار د پارټي دي د دې خلاف زه هر قسم کاروایانی کوم کچیر بیا سر هم زی زه بیا سرم کې ویلم نو د دې کلب سره دي کاروایان زه صدام ترين بلوچستان ګرپلینګ اسوسییشن پریزیډنټ یم دا ټیم زه په خانزي کې کوم ریډ ریګن په نامه باندې کوم مولوی خان محمد صاحب د نوې کلب افتتاح وکړه زه درته مبارکي وایم او دا ډېر ښه اقدام دا اخیستی دی چې په کومه علاقه کې هم موږ تاسو اورېدلی دي چې چیرې هم سپورټس وي هلته به بیا منشیات کمې وي انشاءالله چې چیرې سپورټس نه وي هلته به بیا منشیات هلته بیا ډېر وي چې زه طرفه څخه چې مولوي خان محمد صاحب هر کله پروګرام جوړوي زه د خپله طرفه څخه زموږ اسوسییشن د بلوچستان ګرپلینګ اسوسییشن د طرفه زه دلته اعلان کوم زما نوم یحیی خان کاکړ دی چونکې موږ راغلي یو د کوچ څخه د مولوي خان محمد صاحب کلب د افتتاح په جدوجهد کې ماشاءالله چې کوم جدوجهد چې مولوي خان محمد صاحب کړی دی په دا کلب کې په خانوزي کې دا خلک ډېر کم دي په پاکستان خاص کر کې په بلوچستان کې خاص کر کې په کوټه کې چې څوک د سپورټس لپاره دومره خپل اکټیویټیز پراته کوي او خپل ژوند ورته پاته کوي نیم ژوند سپورټس ورته ډېر غټ خبرې دي د شخصیت لپاره چې دی هغه ښه تعلیم هم ضروري دی او د ښه تعلیم لپاره شخصیت هم ضروري دی زه مولوي خان محمد صاحب ته ډېر مبارکي وایم چې د نوي کلب افتتاح کړی دی او د عوام لپاره دومره غټ جدوجهد کړی دی او داسې غټ ښه ځای ورته خلاص کړی دی ډېر مننه مولوي خان محمد صاحب زه قاضي رشید احمد د کوچ نگاه سره تعلق لرم نو البته ملګرو دلته ډېر ښه خبرې وکړي ډېر ښایسته مجلس یې وکړ د سپورټ باره کې د مولوي خان محمد صاحب شکریا ادا کوو چې زموږ علاقې له ماشاءالله زموږ معاشرې له ډېر ښایسته سوچ ډېر ښایسته فکر راوړی دی ملګري خبره وکړه چې دلته د ام ان ای ام پی چې کوم خدمات په کار دی چې دا وکړي د خانجي سره د اسپنجار سره زما انشاءالله رابطه شته هغه سره ما دا مجلس کړی د سپورټ باره کې د خانوزي د مولوي خان محمد صاحب د کلب په باره کې نو د ان شاء الله ما ته اطمینان راکړی دی بلکې زموږ خانوزي زموږ علاقه برشور تحصیل کاریزاتي کبرشوري کبوستان دا الله 15 کال ز نظر انداز وشدل دي نو ان شاء الله ولعزیز خان د عزم کړی دی خانجي د عزم کړی دی چې خانوزي برشور او بوستان کې ترکیاتي کارواز مې کړی دی ان شاء الله دا کارون به کول کېږي او دویمه دا د سپورټ باره کې خاص کار ما ته خپل اطمینان راکړی دی چې هر قرباني چې موږ سرغړونه نه دین کوو دا قرباني به موږ لتی سره کوو زه یو اعلان کوم د مولوي خان محمد صاحب لپاره د بلوچستان شو اسټیشن طرفه سره خانوزي کې چې هر کله مولوي خان محمد صاحب وغوښتل په هغه ورځ د ټورنمنت جوړ کړي د ګرد بلوچستان کې لاړیان څه د یو تراولم او داغه د لپاره د میډل جوړ کوم
او سره د ټرافي فرست سیکنډ ثرډ ټرافي هغه زه ورکوم او میډلان سره د سندو دا زه ورکوم د زما طرف څخه صرف دی په خانوزي کې ټورنمنت شي دي کلاړیان راوستان زموږ کار دی او ټورنمنت شایسته کوم زموږ کار دی او داغه د لپاره میډل ټرافي سند دا موږ راو دا زه د واسیا غا صاحب چې د ډیر مصروفیت څخه باوجود د موږ لرالي کریم الله صاحب صدام ترین صاحب یایا صاحب قاسم صاحب او د ټول مرګري بدون سخت مجبوری کې پر مصروفیت کې موږ ته ټیم راکې لغزا صرف د افتتاح لپاره د دوی شکریا موږ نو ساده کوله بس دوی موږ ته معذرت کوي موږ ډیر خوشاله سو چې دوی موږ سره تعاون وکړي زه په خالد محمد یو وار نه ډیر وار ورغلی سچ خلاص چې د خپل مثبت جواب راسي نو به دغه کاروایی وکړي کار چې دا هغه د خپل مثبت جواب دی دا په خانوزي کې د خیال محمد صاحب د کلب د ریډ ډریګن کلب باکسینګ او مختلف سپورتس افتتاح کوي نن نو موږ دوی ګورو ته مبارکي ورکوو دا د پښینو د کوټې مېلمانه راغلي دي کوچلا کوټې پښین د سپورتس کوم زموږ درانه مېلمانه چې هغه رسېدلي دي اوس به دا کلب باقاعده افتتاح وشي دا کلب پر ګنج روډ خانوزي باندې دا کفایت په پلازا کې دی مولوی صاحب ته شاته سلام علیکم ایت ما سره کوم ونی سدواله تراس باید خیر کده باکسینگ شو بازم Ya sabır isiniz. Şey zaman nasıl bayağı ما کاغذ عزیز موږ لازم وګورم اوس مبارک سالا د خیر کې ستې د ګردو د راتګ موږ ډېر شکریا ادا کوو لغزه ګرالاست خپل قیمتي ټایم مشترک علی نو ستې د ګردو ادا مبارک سیدا خو سپورتس دغه د استیم دغه سر تعلق ستا دا خو ډېر د خوشحالي خبره ده نو ماشاءالله چې خانوزي کې چې یو داسې ډسټریکټ دی چې په دې کې ډېر کم خلک شته چې هغه و سپورټس ته متوجه دي د نن څخه تقریبا 15 کاله 25 کاله سمخ کې زه مولوي واسع دغه مولوي خیال محمد صاحب چې دی په خانوزي کې واحد دا سړی دی چې د سپورټس خدمات سره انجاموي تقریبا دا ټیم 15 کاله کم سے کم ټیم کیږي د په خانوزي کې خپل مدد آپ لګیا دی دلته هر قسم سپورټس د سپورټي لکه نن چې د کم دا
18 ګیمونه انعقاد وکړي په دې کلب کې او د دې افتتاح یې وکړه. دا د نن ورځې صدۍ نه کوي، دا ګیمونه د تیر 15 کاله صدۍ کوي. د نن څه 2-3 ورځې مخکې هم ارچري له د ټیم راوستلی و کوچله چې د کلاړیان راغلي وو او دی راغلي ولو. د هغه څه بیا یو 15 شپې یا 2-3 میاشتې مخکې چې د 14 اګست کوم پروګرام و هغه له د خپل کلاړیان کوچ له راوستلي ولو. د وشو کینګ په هغه د هغه رنګ په باکسینګ کې د کلاړیان خپل گیم کوي. دا د نن څه نه دی، دا د نن تقریبا 15 کاله 15 کاله مخکې دا سړی په دا گیمو کې لګیا دی، خپل مدد تاب لګیا دی. نو نن چونکې چې کوم د نوې افتتاح وکړه، د نوې افتتاح مطلب دا دی چې د یو غټ ځای وینوي. د دې سمخ کې د ځای کښنی ولو چې په هغه کې گیم نسو کېدلی. نن د یو ډیر غټ ځای ماشاءالله نیولی دی چې تقریبا دا یو 6000 فوټه ځای دی چې په دې کې به دی اوس هر قسم گیم کوي وکیلاړیان ته او د دپاره به اساني وي. او حکومت هم دا خواست کوو چې هغه دی په خانوزۍ کې د مولوي خیال محمد صاحب سپورټ کې مولوي کمال الدین صاحب دا ټیم منیسټر دی، پکار دی چې مولوي خیال محمد صاحب په دا علاقه کې سپورټ کې دا سړی چې دا کم د کلاړیان د منشیات سره ګرځولي دي، نوجوان نسل د منشیات سره ګرځولي دي او پر ښه لار باندې راغب کړي دي. پکار دی چې موږ د داد ورکو او حکومت د سرپرستی وکړي. مزید وګوره د په کلب کې ډیر کارونه شته، ډیر کار دا خواته دا وګوري چې یعنی کې د سره میټ نشته، د سره نور سہولیات نشته ځکه چې دالته پرده لګولې ده. مزید دی خپل مدد آپ لګیا دی چې نور پیسې جمع کی بیا د کار په وکي. دا ډیره د خوشحالي خبر ده او ډیره غټه خبره ده. نو زه ور بیا ودته مبارکي ورکوم. ډیر خوشاله سو موږ د کوچ سره غلیو. موږ خدا غواړو چې په ګرد بلوچستان کې په ګرد پاکستان کې په هر ځای کې گیمونه سٹارټ سي، کلاړیان نوجوان نسل سپورټ ته راسي او غلط کارونه پرېږدي، منشیات پرېږدي، وښه لارې ته راسي. ډېره زه د پښین سره راغلی یم، زموږ د پښین ټیم راغلی دی. ستاسو سره وروستي په خوشحالۍ د عبدالواسع د پښین د وشو چیرمین او په پښین کې زموږ 2 کلبونه دي او زه خپله د ادارې پرنسپل یم چې په هغه کې د موږ سره 600 هلکان مختلف ګیمز موږ په سکول کې کېږي، سکولو کې کېږي. نن زموږ ګولډن ویک و په دې کې موږ دغه وکړ. مولوي خیال محمد صاحب ډېر ښایسته دماغ، سوچ، فکر لري. حالانکه زموږ ملایان د دې سپورټس د دې باکسینګ د دې څخه ډېر لرې ځي. مولوي صاحب د 15 کلو سره د وشو سره د ارچري سره دا کم 15-16 ګیمو سره تعلق لري. نو د ګیمو سره د محبت د وجې موږ د پښینه راغلي وو. کلیم الله صاحب د کوټ ملګري راغلي دي چې د سره په دې خوشحالۍ کې شرکت وکړو. د خانوزۍ خلکو ته دا خواست کوو موږ چې دوی د مولوي خیال محمد صاحب په د ښایسته سوچ، په د ښایسته فکر کې د مدد یې وکړي، تعاون سره وکړي، کوپریشن سره وکړي. هغوی ته موږ خواست کوو چې د دوی په هر توګه د سپورټس ډپارټمنټ هغه تبع ډپارټمنټ دی چې مطلب د زموږ په وطن کې تر هغه بل تبع ډپارټمنټ نشته. له هغوی د خاصه موږ هېڅ توقع نه لرو او موږ د کوم چې MPA او زمینیز دي د هغوی نور خواته ډېر دغه دی. دا انډور ګیمونه دا کوم وشلي نمونه واخلو شاید ډېر خلکو د دې نمونه داسې واقف نه وي ورسره چې دا کوم ګیمونه دي، حالانکه دا په نیشنل سطح په انټرنیشنل سطح باندې ډېر غټ ویلو لري. دویمه خبره زموږ نوی نسل دپاره دا پیغام دی چې زموږ نوی نسل چې دی هغه د ملټي میډیا سره، سوشل میډیا سره ډېر لینک دی. PUBG ګیم د دې بلا مصیبت سره ډېر ټچ دي. نو هغه زموږ بچان د دې ګیمو سره ډېر لرې تللي، دغه جسماني طور پر، ذهني طور پر، روحاني طور پر ډېره تباهي په خوا روان دي. که موږ خپل بچان ګیمو ته راواستو دوی به ذهني، روحاني او جسماني طور پر مضبوط وي او ښه مستقبل به لري انشاءالله. نو د مولوي خیال محمد صاحب کور وداني وایو ډېر مهرباني. یو کوچنی پیغام زه صرف د دې علاقې چې کم MNA دي او کم منیسټران دي هغه د دا ځای سیوینې سي تر توبه کاکړي پورې، چونکې زما خپله زه کلیم الله کاکړ زما نوم دی. زه د بلوچستان وشو کمپو اسوسییشن سره زما تعلق دی. د 22 کال څخه زه دا گیم کوم. دا علاقه چې کومه ده زموږ منیسټران د دا علاقې زه منونا په زړه MNA دی او منیسټر چې کوم دی هغه اسپندیار کاکړ دی. سره د زاړه منیسټر مولوي واحد صدیقي. زه دا خلکو ته نن په ډاګه وایم چې د دا علاقې د نوجوان نسل او د علاقې د ترقۍ دپاره د کار وکړي.
کچېرې کار نه کوي زه د دوی خلاف هر قسم کاروایی کوم. دا نن پر دا فون باندې زه دا یو اعلان کوم د دا کلب دپاره زه د دوی خلاف عدالت هم ځم، زه د دوی خلاف بیا پریس کانفرنس هم کوم، زه د دوی خلاف احتجاجونه هم کوم. او کمې پیسې چې د تېرو 20 کاله څه تاسو خوړلې دي منیسټر یې که ایم این ای که هغه د پښتون د جمعیت د پارټۍ دي که هغه د اسپنیار د پارټۍ دي د دې خلاف زه هر قسم کاروایانې کوم. که چیرې بیا سر هم ځي زه بیا سر هم کې بیلم. نو د دې کلب سره دي کاروایان د دې کلب سره تعاون وکړي، مالي تعاون دي وکړي، دا کلب دې پر مخ بوځي، مزید پر توبه کاکړي باندې پر دا ګرد علاقه باندې کار وکړي، ترقي دي ورکړي دا علاقې ته. که چیرې دا علاقه ته تاسو ترقي نه ورکوئ زه هر قسم کاروایي ته تیار یم او هر قسم کاروایي درپسې کوم او هغه هم تر مرګه پورې درپسې کوم. ستا د سپورټ یې کور ودان زما دا پیغام دی ګرد علاقې ته. نن زه د توبې کاکړي در برشور در پښینه د پښینه شاوخوا ته ونیسي بیا په دا علاقه کې نه یو سپورټس کلب شته، نه یو سپورټس کمپلیکس ته، نه یو سپورټس اکټیویټي شته. څنګه ایم این ای تاسو څنګه منیسټران یې تاسو 20 کاله په دا علاقه کې تیر کړي دي. نوجوان نسل ګرځه سپورټس پیژني نه چې سپورټ ګرځه وایي چې شته سپورټ د چیش دپاره کیږي. دا ما نن آخري پیغام تاسو ته درکړئ. زموږ د علاقې سره مخلصه سئ او په علاقه کې ترقیاتي کار هم وکړئ او د علاقه کې د سپورټس اکټیویټیانې هم بالي کړئ. که ستاسو خلاف انشاءالله زه راوځم هر قسم کاروایي. ستا د جذبې موږ قدر کوو. کور د ودان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه صدام ترین د بلوچستان ګریپلینګ اسوسییشن پریزیډنټ یم. دا ټیم زه په خانزۍ کې چې کوم ریډ ریګن په نامه باندې کوم مولوي خیال محمد صاحب د نوي کلب افتتاح وکړه زه درته مبارکي وایم او دا ډېر ښه اقدام دا اخیستی دی چې په کومه علاقه کې هم موږ تاسو اورېدلی دي چې چیرې هم سپورټس وي هلته به بیا منشیات کمې وي انشاءالله. چې چیرې سپورټس نه وي هلته به بیا منشیات هلته بیا ډېر وي. چې زموږ سره کوم دلته مولوي خیال محمد صاحب د ګریفلینګ چې کوم افتتاح وکړه د لې په دا کلب کې انشاءالله تعالی زموږ دا زه د خپله جانبه او خپل د اسوسییشن د جانبه زموږ سره خپل هره شی نشته. د بدقسمتۍ سره موږ هم د هغه رقم په علاقو کې اوسېږو. موږ سر چا سره څوک پر سر باندې راسي هغه بیا یو ووټ په اربو روپۍ اخلي په کروړو روپۍ اخلي مګر په کلبانو دپاره که بیا 150,000 روپۍ اعلان وکړي هغه دپاره بیا موږ خپل په دوی پسې بیا 50,000 واره موږ دوی پسې منډې واخلو د حق دپاره. زه د خپله جانبه څه مطلب مولوي خیال محمد صاحب دا دی ولاړ دی که ده په دې کلب کې هر کله د ګریپلینګ پروګرام کوي که د لیک کوي که په کوټه کې کوي که په کشلاخ کوي د هغه که مطلب شافي که د هغه مډلې که د هغه د یو بل د میلمنو دپاره شیلډې د هغه زه د خپله طرفه څه چې مولوي خیال محمد صاحب هر کله پروګرام جوړوي زه د خپله طرفه څه زموږ اسوسییشن د بلوچستان ګریپلینګ اسوسییشن د طرفه زه دته اعلان کوم مطلب زموږ د اسوسییشن د طرفه زما سره کوم زموږ د بلوچستان اسوسییشن نیشنل کوچ دی قاسم خان موږ د دې د طرفه څه زه د ده دپاره دغه کوم چې هر کله ده پر ما غږ وکړي چې ده کومه اکټیویټي کوله موږ به انشاءالله د ده سره شانه به شانه ولاړ یو که ده پروګرام چیرې غوښتي موږ به د ده سره انشاءالله ملګري یو. کور د ودان ډېره مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم یحیی خان کاکړ دی. چونکې موږ راغلي یو د کوچ څخه د مولوي خیال محمد صاحب کلب د افتتاح په جدوجهد کې ماشاءالله چې کوم جدوجهد چې مولوي خیال محمد صاحب کړی دی په دا کلب کې په خانوزي کې دا خلک ډېر کم دي په پاکستان خاص کر کې په بلوچستان کې خاص کر کې په کوټه کې چې څوک د سپورټس لپاره دومره خپل اکټیویټیز پاتې کوي او خپل ژوند ورته پاتې کوي نیم ژوند سپورټس ورکوي دا ډېرې ګټې خبرې دي. بیا لکه څنګه چې خپلې مدد مولوي خیال محمد صاحب دا کلب نیولی دی په دې کې کم سے کم به دا کلب کې د 5-6-7 لاک روپۍ خرابې کړي دي او دغونه نور هم د ده څه غواړي. لیکن دا ټیم چې موږ الله ته ګورو خاص کر کې چې کوم
د خانوزي عوام دی هغه د سپورت سره ډېر لرې وي، خاص کرکې خاص دغه خلک چې د زورګره و تعلیم تور کړی دي، څومره خلک تعلیم ته زور ورکوي دغونه پکار دی چې سپورت ته هم زور ورکړي. د ښه سیاست لپاره چې دی هغه ښه تعلیم هم ضروري دی او د ښه تعلیم لپاره ښه سیاست هم ضروري دی. زه مولوي خیر محمد صاحب ته ډېره مبارکي وایم چې د نوي کلب افتتاح کړی دی او د عوام لپاره دومره غټ جدوجهد کړی دی او داسې غټ ښه ځای ورته خلاص کړی. ډېره مننه مولوي خیر محمد صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. زه قاضي رشید احمد د کوزنګای سره تعلق لرم. نو البته ملګرو دلته ډېر ښې خبرې وکړې، ډېر ښایسته مجلس یې وکړ د سپورټ باره کې. د مولوي خیر محمد صاحب شکریه ادا کوو چې زموږ علاقې له ماشاءالله زموږ معاشرې له ډېر ښایسته سوچ ډېر ښایسته فکر راوړی دی. ملګري خبره وکړه چې دلته د ایمني ام پی ای چې کوم خدمات په کار دا چې دا وکړي د خانجي سره د اسپندیار سره زما ان شاء الله رابطه شته. هغه سره ما دا مجلس کړی د سپورټ باره کې د خانوزي د مولوي خیر محمد صاحب د کلب په باره کې. نو د ان شاء الله ما ته اطمینان راکړی دی، بلکې زموږ خانوزي زموږ علاقه برشور تحصیل کاریازاتي که برشوري که بوستاني دا د 15 کالو د نظر انداز وسیدلې دي. نو ان شاء الله ولعزیز خان د عزم کړی دی، خانجي د عزم کړی دی چې خانوزي برشور او بوستان کې ترقیاتي کارو عزم کړی دی. ان شاء الله دا کارونه به کول کېږي. او دویمه دا د سپورټ باره کې خاص کار ما ته خپل اطمینان راکړی دی چې هر قرباني چې موږ سرغړونه نه ځین کوو دا قرباني به موږ له تاسو سره کوو. نو زموږ خانزي او تحصیل کاریزات او بوستان سودا له 15 کال نظر انداز وشیدلې دي. نو دغه علاقه چې کومه ده دا په یو کال باندې په دوه باندې په 15 میاشتې دا برابرېدلی نه شي. نو ان شاء الله ولعزیز موږ چې کوم قرباني مولوي خیر محمد صاحب له موږ غواړي یا نوجوانان د خانوزي تحصیل کاریزات یا بوستان یا برشور چې کومې قرباني پر موږ کېږي ان شاء الله ولعزیز موږ په شپه مو دا قرباني تیار کوو. زه یو اعلان کوم د مولوي خیر محمد صاحب لپاره د بلوچستان شو اسټیشن د طرفه څخه خانوزي کې چې هر کله مولوي خیر محمد صاحب وغوښتله په هغه ورځ د ټورنمنټ جوړ کړي د ګرد بلوچستان کلاړیان څخه دلې ورته راولم او د هغه دپاره د میډلان جوړ کوم او سره د ټراپي فرست سیکنډ تھرډ ټراپي هغه زور کوم او میډلان سره د سندو دا زور کوم د ازمان طرف سره صرف د په خانوزي کې ټورنمنټ شي دي کلاړیان راوستان زموږ کار دی او ټورنمنټ شایسته کوم زموږ کار دی او داغه د پاره میډل ټراپي سند دا موږ راو دا په خپل بسم الله الرحمن الرحیم. خبرې خطور ملګرو وکړه او شایسته خبرې وکړه د مغز خبرې وکړه. زه د واسي هغه صاحب چې د ډیر مصروفیت څخه باوجود د موږ لرالی کریم الله صاحب، صدام ترین صاحب، یحیی صاحب، قاسم صاحب او د ټول ملګري په دونې سخت مجبوري کې په مصروفیت کې موږ ته ټیم راکړي لغزه صرف د ابتدا لپاره د دوی شکریا موږ نشو ادا کولای. بس دوی موږ ته معذرت کوي. موږ ډیر خوشاله سو چې دوی له موږ سره دوی تعاون وکړي. موږ به له دوی سره ان شاء الله هر قسم تعاون کوو. زه دوی ته زموږ له طرفه څخه چې دلته ګرده د سپورټس مسران دي اصل زه مبارکي و دوی ته ورکوم چې د دوی گیم دا دلته تر دې ځایه راورسېولی او موږ به هم تعاون ورسره کوو، له دوی هم تعاون غواړو. ملګرو دا زموږ مېلمانه راغلي وو د سپورټ څخه له پښینه ځه له کوټې ځه له کوچلاغه ځه. موږ د دوی ګردو کور ودانۍ ویایو دوی ته دوی موږ ته دا قیمتي ټیم راکړلی. یوه مین خبره زه دا کوم سرکار حکومت هغه خو به کار کوي له نه کوي هغه صورتحال موږ ته معلوم دی چې هره اداره تقریبا وتباهي ته رسېدلې. دغه خلکو له موږ سره خپل عزم وکړي اپنې بلبوتې پر چې موږ بستي هر هیلپ کوو د دوی موږ په زر واره کور ودان چې دا دغه له موږ سره وکړي. زه د علاقې والا د کلي والا او زموږ د خانوزي کاریزات برشور چې کوم خلک دلته پراته دي یا کوم خلک دلته وو چې له هغو زه دا خواست کوم چې دا کلب تی سپورټ کوي د سرکار په امید مه کښېنئ. سرکار که یو شی راوړلی موږ به د هغه سړي په زر واره دغه کوو کور ودانۍ به ویایو. موږ دوی باید چې دغه خپل کلب خپله سپورټ کوو. دغه خلک د سرکار نمایندګي کوي له به نه کوي خو دوی اپنې بلبوتې پر له موږ سره ډېر دغه وکړلی نو د دوی کور ودان. زه د علاقې والا د کلي والا
زموږ له ولس دا خواست کوم چې دا خیال محمد صاحب سپورټ کوي د دغه هیلپ وکړي دا کلب زموږ د خانوځۍ زموږ د کلي زموږ دپاره دا یو قسم نعمت دی زموږ علاقه چې دغه کلبان زندهی سي دا خو یو مخ په وار الریډي په منشیاتو اخته ده له تعلیمه له دغه لرې ده نو دا صحتمند اکټیویټي ده په دغه کې ګرده علاقه بړ چړ کړي ساواقي کور مو ودان ستې د ګورو کور ودان زه پوری خان محمد به یو وار نه ډیر وار ورغلی سړي خلاص چې د ده د خوا لږ مثبت جواب راسي نو به ده یې کاروایي وکړي کار وکړي چې د هغه د خوا مثبت جواب نه په برشور کې خلک پیدا کوم سړي خلاص کومه علاقه ده د منیسټر چې کومه علاقه دې خلاف Saddam Saddam came to post-Portuguese Mambas, deixa eu dar uma mensagem. Para aí, para todos que estão fazendo esse chateio, por isso é uma essa dificuldade. Vai você passar. محمد صاحب د ورور دغه څومره دی یاره اوس نو مطلق ذکر دی یعنی ما خو سره محمد صاحب را وړه صاحب ما دا خیال سړی د پروګرام فکسل اصول ما دا مسخره کې ما زه نو دا ما مسیج درو کې ما د مخ مسیج ما مسیج ما خط کې ساته زه په خط